Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, the nanurus mawzu de mung chida cost and revenue analysis de chida marbud microeconomics sara ya economics sara marbuta de مخکې د دینه مونږه پروډکشن کړی و تولیدات کړی و نو تولیدات نه بعد باید مونږ په دې کنسپټ باندې پوه شو چې کاسټ ریونیو اینڈ ټایپس آف کاسټ څونه دي په څو ډوله دي او د دې څه اهمیت دی د مونږ دپاره چې مونږ په دې باندې پوه شو نو د دغې چپټر د ویلو نه بعد از انمی چپتر ما قابل میشم که بفهمم که کاست چی است پرایس چی است ریونیو چی است and revenue analysis چی است right so میخوایم که ریکپ کنیم یا ریوایز کنیم for you the previous lecture. In previous lecture we have studied the factors of production عوامل تولید خوانده بودیم که 4 دانه یا 4 عوامل تولید مادن land, labor, capital and entrepreneurship. What is land? land چی است؟ right? خو در اصطلاح عام که است in English context land که است زمین را میگه but in economics که است land صرف زمین را نمیگه لینڈ کے هستن اونمی تمام ریسورسز که الله رب العزت برای انسان ها از گفت داده او را چی میگه او را میگه لینڈ مثلا در لینڈ که هستن زمین هم شامل است در لینڈ که هستن ایر هم شامل است در لینڈ واٹر هم شامل است اینمی تمام سرفیس on the surface of the world and under the surface of this world mean under this soil یا under the زمین و یا که هستن چی on the surface mean under the surface and the سر زمین و در داخل زمین که هر و تمام منابع که الله رب العزت به انسان ها از تحفه از گفت داده بود گفت داده او را لند میگه اینا ما نمیگه میره مارشل میگه الفرد مارشل که هستن امو قسم چی کده دیفاین کرده تعریف کرده لند را بعد از او که هستن لیبر که هستن ما شما صرف و صرف و مزدور کار را میگم که کار میکنه به دست خود یا فیزیکلی کار میکنه او رو لیبر میگه مثلا که هستن کارپنتر است مثلا مستری است دیوالا را خشتایی کارا را که میکنه اون ما شما چی میگیم لیبر میگیم خود اکنامیکس که هستن لیبر تنها به صرف اونمی مرد نمیگه به او شخص نمیگه کسی که به چی می کار میکنه فیزیکلی کار میکنه در لیبر که هستن اردوش شامل است او شخص که منتلی کار میکنه و اونمی شخص که منولی کار میکنه منتلی and فیزیکلی اردوش در لیبر شامل است مثلا انجینیر هم چیز در لیبر شامل است و اونمی نفر کارپنتر که به دست کار میکنه د چی در لیبر شامل است اون فرد و شخص که کار را سرانجام میده با بدیل که هستن چی میگیره ریوارد میگیره با بدیل که هستن معاش میگیره مزد میگیره رایت اون میره لیبر میگه و کپیتال که هستن کپیتال میفهمین که اون می exist resources for the production اورا چی میگه اورا capital میگه right مثلا machinery as a capital building as a capital that we are using for the production so these are non capital and entrepreneurship so entrepreneurship means the ability of human being to control to manage to organize and assume the risk of businesses is called what entrepreneurship so all these
four factors of production we have studied. باز مردم یا از ما و شما مردم پرسان میکنه که فور فکتر آف پروڈکشن است. هر فکتر که هستن خودت چی داره؟ یک ریوارد داره. مثلا the first one که هستن land. So land چی داره؟ land reward که هستن that is what? That is rent. Right? Rent پرسان میکنه. labor که هستن چی است؟ wages and salaries. Right? This is the reward. Or capital reward چی است؟ capital reward که هستن interest است. Right? Interest. And entrepreneurship reward یا entrepreneur reward چی است؟ that is a profit. Right? So four factors of production and four rewards, types of rewards. हर नफर परेशान में कहना कि land and labor reward چی است؟ باز باید شما متو بگویی. So that was the revision تکراری درس سابقه بود که ما برد کردیم. حالا نوبت است که چی بخوانیم؟ که cost بخوانیم and revenue بخوانیم. So dears, look here, we have meaning and concept of cost. معنای cost و مفهوم از cost چی است؟ Right? So look here. So this is the concept of cost is much familiar and imported in the economics. خودت میفهمین که مفهوم یا اینمی concept cost که هستن that is much important. بسیار اهم است و بسیار یک مشهور است که در economics که هستن که cost چی را میگه، cost چی مانا، cost چی مانا نه. cost के हस्तन उनमी तमाम expenses of expenses जे product बानी सीवी थी हागा expenses जे product बांधे the producer सीवी आगे तमंगा cost values which was introduced by the Wallace, a British economist. British economist के हस्त by the name of Wallace वो के हस्तन cost रची कर दा कास्ट्रा introduce कर my god दिन के आस्तन in the world of Wallace the लोगताई Wallace के आस्त cost of production is the total sum of money required for the production of specific quantity of output. In the world of Wallace के अस्तर the लोगताई Wallace के अस्तर या the Wallace लोगतुनु के चे आगा कास्टंगा तशरीह करे दे या दागत नच मफहूम या introduce करे दे no cost of production cost of production चे कम दे मंग देता हुए is the total sum of money the यो मजमुआ the pool money da which is required for the production चे ज़रूर da required da for the production specific quantity of output da चे कम money required da आगे तमंगा cost value मसलन ज़वाड़मा यो दाना कलम याक दाना कलम रची कनेम produce कनेम बरिनमी कलम के pool required us unami pool ra cost mega right مثلا ز غواړم چې یو کلم پروډوس کما نو د دغه یو کلم د پاره به ز را مټیریلز اخلم and factors of production به هایر کوم نو په دو باندې چې څومره د مانا money spend شو دغه ټول د یو کلم څه شی دی دا د کاست بلل کیږي یا ایرا کاست میگا ویلس میگا in other words cost refer to all the payment ګوره دلته په نورو لغتونو کې یا په نورو words کې چې cost تشریح کړی دی هغه وایي refer all the payment and expenses which are necessary to obtain the factor of production هغه ټول
payments چې مونږ یې کوو مطلب هغه 4 factors of production rewards یادوي چې ما تاسو ته مخکې ذکر کړل چې د 4 factor of production د land reward د rent the the capital reward the interest د دینه بعد مونږ سره چې کوم دی د labor reward د salaries and wages او د entrepreneurship reward د profit سو دغه څلور دانې ریوارډونه د چې کوم دی مونږ څه ویلی شو دې ته مونږ کاسټ ویلی شو نو دلته وګورئ ان د ادر ورډ کاسټ ریفر کاسټ چې کوم دی مونږ ته ښایي کاسٹ بر ما نشان میکنه یا مراد است کاسٹ نه مراد دی کاسٹ ریفر all the payment اونمی تمام پیمنت را میفهمه که چی را میگه پیمنت اونمی تمام پرداخت کردنی and expenses و مصارف which are necessary که ضروری است to obtain the factor of production که حاصل بکنین عوامل تولیدات را اونمی تمام مصارف و پرداخت کردنی پول برای حاصل کردنی عوامل تولید اونمی را کاست میگه land as labor as capital as and management required to produce a commodity so these are the factors of production پیش از او که هستن ما factor of production خواندیم و بخاطر اینمی کاست که هستن ما بر شما چی کردیم 4 factors of production باز تکرار کردیم this is and these are the 4 factors of production نو انمی دغه څلورو 4 factors of production چې دی دو ته چې کم منګه پیمنٹ وکړو یا په دې باندې مونږ کم ایکسپنسز وکړو نو دغه ته مونږ څه ویلی شو دې ته مونږه پروډکشن ویلی شي اوبویسلی یاد ساتئ په 4 factors of production یا په عوامل تولید باندې ولې مونږه د دې لپاره ولې مونږ پیمنٹ کوو یا د دې لپاره ولې یا په دې باندې ولې مونږ ایکسپنسز کوو نو دغه زمونږ هدف تولیدات دی رایټ نو چې کله د مونږ هدف تولیدات دی یو آوټپوټ تولیدو یو جنس تولیدو نو چې کله مونږ جنس تولید کړه نو هغه مصارف هغه پیمنٹ او هغه مصارف چې په پروډکټ باندې وشول نو دې ته مونږ څه شی ویلی شو دې ته مونږ وایو کاسټ ورته ویلی شو نو کاسټ چا انټروډیوس کړی دی بیا سر نه غواړم اول خو دا وایم چې کاسټ ډیر فیملر دی ډیر مشهور دی او امپورټنټ کنسپټ دی په اقتصاد کې مطلب being a economic students or being a BBA students it's much important for us to know about the cost okay what is cost cost के अस्तन دا वेलेस इंट्रोड्यूस करे वो वेलेस چې کومو دغه یو برټش اکانومیست د دینه بعد ویلس وای in the world of Wallace cost of production is the total sum of money cost of production چې کوم دی مجموعه یا مقداری پولس required for the production of specific quantity of output که ضرورت برای تولیدی یک جنسی رایت یک جنسی برای یک جنس که چیز ضرور است اونه میره میگه کاست میگه in the other word cost refer to all the payment اونمی تمام کاست که هستن در دیگه لغتا چی رقم تشریح کرده اونمی تمام مصارفات اونمی تمام پرداخت کردن و مصارفات which are necessary to obtain the factors of production که ضرور است برای حاصل کردن عوامل تولید نو عوامل تولید اینجا باز چی کرده تشریح کرده land, labor, capital and management required to produce a commodity land هم ضروری است ما بر شما را تشریح کرده بودم اگر land نباشه تولیدات امکان نداره اگر کپیتال نباشه
امکانات نیست، امکان نیست که یک چیز یک جنس تولید شود. اگر لیبر نباشه هیچ امکان نداره که یک پروداکت که هستن چی شود تولید شود. سو د پرودکشن یا تولیدات بغیر از 4 عوامل تولید که هستن هیچ امکان نداره. اگر از نمی یکم غیر حاضر باشه هیچ امکان نداره که تولیدات شود. مثلا ما برات میگیم اگر لند نباشه so it is impossible to produce any output که هستن هیچ جنس تولید نمیشه right. یا که هستن کپیتل نباشه سو امکان نداره که یک جنس پرودیوس شود. یا که هستن منیجمنت نباشه a person نباشه یا انترپرنیور نباشه right که یک جنس تولید شود. خب ما برات یک چیز همیشه یادآوری میکنیم باید شما چی باشین فکرتان باشه. زیادتر کتابا که هستن the 4 factor of production اول land labor capital and an organization. زیادتر کتابا که هستن organization یا organization نوشته کرده. زیادتر کتابا که هستن land labor capital and management نوشته کرده. और ज़्यादातर किताबों के हस्तन ज़्यादातर इकोनॉमिस्टों के हस्तन नविश्ता के में कोना लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप राइट. सो एंटरप्रेन्योर सो ऑल ऑफ देम आर सेम राइट. एंटरप्रेन्योरशिप अकस मेगा ऑर्गेनाइजेशन यकस मेगा या मैनेजमेंट मेगा. सो इन मेरे ची मेगा 4 factors of production mean there is no doubt mean there is no difference got it. there is each fark نیست تمام میشه که هستن یک رقم است. خو خلق سکی لگ لگ دیکhe the changes د پاره دراولي نو مون خبر دا کوله کچيري په دغه څلور فیکټرز اف پروډکشن کې په دغه څلور واړو کې یو دانه هم ابسنټي یو دانه هم غیر حاضري مین چې اویلیبل نه مون سره نو امکانات د تولیداتو هیڅ نشته ده. نو there is no mean we cannot produce any commodity without 4 factors of production right. so 4 factors of production ما کې استخدام میکنیم ما کې اور هایر میکنیم اونمی پیمنٹ و ایکسپنسز के सारे शान मेशा और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मेगा राइट. नो एक चीज़ बायद मोबरत बुगोइम के प्रोडक्शन चिरा मेगा राइट. ज़्यादातर के अस्तन मैन्युफैक्चरिंग बस मसलिन या द इंटरव्यू या द क्वेश्चन पेपर या द हर जगह के अस्तन एक सवाल में करना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग राइट. नो प्रोडक्शन के अस्तन در دو کنسپت جور شده. یک که هستن مانوفکچرینگ رایت وقتی که ما جنس را تولید میکنیم مثلا چوکی را تولید میکنیم مثلا یک جنسی پرودکت را ما تولید میکنیم فیزیکلی که داشته باشه اون را مانوفکچرینگ میگیم. مثلا چیر جوړ میکنیم مثلا ډور جوړ میکنیم رایت وایډ بورډ تولید میکنیم. so these are manufacturing because we are producing a physically quantity a physically product. so when a producer producing physically product so we can say this is a manufacturing company right. वक्त की या कंपनीज के वो मैन्युफैक्चरिंग में करना and services हम provide में करना then we can say this is production. no production चे दे दादा दो लोगा तुनु न जोड़ ले चियो ता मुंगा manufacturing वायु and plus services. no a company provides manufacturing and services دا دواړه پروواید کوي چې موږ ته فزیکلی پروډکټ هم جوړي او خدمات هم راکړي رایټ. موږ ته خدمات راکړي مین موږ ته اسیسټ کوي ما خدمات باندې خو پوهیږي کنه مطلب موږ اسیسټ کوي په اني وی باندې موږ ته چې کوم د منیجمنت سکل او ابیلیټیز هم راکړي نو دې ته به موږ پروډکشن ویلې شو رایټ. یا ته څه ویلې شو پروډکشن ورته ویلې شو. نو دا خلک تاسو نه پوښتنه کوي چې پروډکشن او مینوفیکچرینګ څه فرق دی. نو مینوفیکچرینګ از د ایلیمنٹ اف پروډکشن. دا مینوفیکچرینګ چې کوم دی دا یا مینوفیکچرینګ چې کوم دی از د ایلیمنٹ اف پروډکشن دا ایلیمنٹ اف پروډکشن دی. نو تاسو باید دې ځکه فکر وکړئ. دینه بعد
منګه څه ویلی شو ټایپس آف کاسټ ویلی شو خو چون دلته مونږ سره ایکسپلیسټ کاسټ لیکل شوی دی امپلیسټ کاسټ لیکل شوی دی او ریل کاسټ لیکل شوی دی خو د دونه وړاندې زه تاسو ته وایم چې ډېر امپورټنټ دی خلک تاسو نه پوښتنه کوي چې د کاسټ ټایپ څه دي نو دیر آر 4 ټایپس آف کاسټ یاد ساتئ رایټ 4 ټایپس آف کاسټ دي دغه ایکسپلیسټ امپلیسټ او ریل چې کوم دي دا په پیمنٹ کې مونږ چې کله خبره کوو نو وین وی آر پیینګ یا پیمنٹ کوو ان ایکسپنسز میډ کیږي نو دې کې بیا ټایپس راځي چې دا کم پیمنٹ دی دا کم ایکسپنسز شو دا کم ایکسپنسز شو دا کم ایکسپنسز شو مثلا زه یو پروډکټ پروډیوس کوم هغې کې څه داسې پیسې چې د خپل جب نه یې لګوم رایټ مین لیبر ته زه سیلریز ورکوم نو دا اوس د ما دپاره کم کاسټ شو نو امپلیسټ کاسټ شو ایکسپلیسټ کاسټ شو یا ریل کاسټ شو یا چې کوم دی زه بله خبر کوم چې یو پروډکټ زه پروډیوس کوم او په خپل کور کې پروډیوس کوم مین چې آی ایم نټ پیینګ آوټ آف مای منی رایټ ټو کیپټل د کیپټل ته چې کوم دی زه د خپل جبه پیمنټ نه کوم نو خو ایکچولی کیپټل خو کاسټ لري نو هغه کم کاسټ شو نو اوس هغې ته امپلیسټ کاسټ وایي او ایکسپلیسټ کاسټ وایي نو مونږ دا کم ټایپس چې لیکلي دي دیز آر دی types of cost on the basis of payment and the basis of what and the basis of payment او actually منګه cost چې کوم دی سلور ټایپس لري چې یو ته منګه fixed cost ویلی شو the first one fixed cost هغه cost دی چې do not vary right do not vary with the variation of production هغه cost دی which do not vary with the variation of production the production سره variation نه کوي که product مونږ یو product produce کوو یک product ما produce میکنیم د ما کاسټ به سیم وي مثلا زه تاسو ته اگزامپل درکوم زمونږ د یونیورسټي کوم بلډینګ رینټ دی که چیرې مونږ دلته 100 سټوډنټانو ته سروس ورکوو مونږ به $5,000 چې کوم دی پر منث پے کوو او که چیرې مونږ 500 سټوډنټانو ته هم سروس ورکوو $5,000 به پر منث پے کوو نو دا کاسټ چې کوم دی فکسډ کاسټ دی هغه کاسټ چې هغه د پروډکشن لیول سره نو ریلیشنشپ لري نو دې ته مونږ څه ویلی شو فکسډ کاسټ یا ثابت کاسټ ورته مونږ ویلی شو نو دا شو بل دی ویریبل کاسټ ویریبل کاسټ هغه کاسټ دی چې هغه د پروډکشن لیول سره څه کوي ویریشن کوي لکه که پروډکټ زیاتیږي کاسټ هم زیاتیږي که پروډکشن کمیږي نو کاسټ هم کمیږي نو دې ته مونږ څه شی وایي دې ته مونږ ویریبل کاسټ وایي لکه زه تاسو ته ووایم که زه چیرې یو قلم جوړوم نو د یو قلم دپاره به زه د یو قلم مطابق مواد خام راوړم نو مثلا هغه په 5 افغانۍ باندې وشي رایټ نو 5 افغاني زما کاسټ دی نو دې ته ویریبل کاسټ وایي اوس که زه 500 قلمونه جوړوم رایټ 500 نو د 500 قلمونو را مټیریل مواد خام به زه راوړم نو د 500 قلمونو څونه راځي تقریبا څونه زه به داسې ووایم چې 2500 نو ګورئ د ما پروډکشن لیول د یو نه 500 ته لاړو نو د ما پروډکشن کاسټو ته لاړو 2500 ته لاړو رایټ نو د پروډکشن سره ویریشن کوي رایټ دې ته مونږ څه شی وایو دې ته مونږ وایو ویریبل کاسټ ورته وایو نو دغه مونږ سره ویریبل کاسټ شو نو نیکسٹ به انشاءالله بیا مونږ مارجنل کاسټ وایو او داسې به ورسره بیا نور هم کم کاسټ دي چې په اکنامکس کې مچ امپورټنټ دي چې هغه اپرچونټي کاسټ دی رایټ دا ټولې خبرې به انشاءالله بیا په نیکسټ کلاس کې مونږ یا په نیکسټ ویډیو کې بیا کوو نو دلته اوس مونږ ټایپس آف پروډکشن کاسټ وایو چې مونږ پیمنټ په دوران کې یاد ساتئ تاسو ته ما مخکې ویلي و چې
these are the types of cost, but on the basis of what? On the basis of payment. The payment په بنیاد باندې موږ دوته نمونه ورکړي دي رائټ چې یو موږ سره د explicit cost دا ډېر امپورټنټ دی په اکنامکس کې زیاتره خلک پوښتنه کوي چې explicit cost څه ته ویلی شي او implicit cost څه ته ویلی شي یا د دې دواړو ډیفرنس څه شی دي د explicit cost ډیفرنٹ څه شی دي د implicit cost ډیفرنس څه شی دي and real cost څه شی دی real cost موږ ته actually opportunity cost ښیي هغه cost چې هغه موږ sacrifice کوو لکه د کالج یا your university فیس دا ستاسو د یونیورسټي فیس دی او په یونیورسټي کې تاسو چې کوم دی څه کوئ د بک پیمنټ هم وکړه د لایبرري پیمنټ هم وکړه دوی ته تاسو چې کوم دی د انټرنیټ پیمنټ هم وکړه د ټیوشن پیمنټ هم وکړه د ټرانسپورټ پیمنټ هم وکړه ادر پیمنټ تاسو وکړل نو دغه ټول پیمنټ چې تاسو یونیورسټي ته کوئ نو دې ته اپورچونټي کاسټ وایي د نیکسټ بیسټ الټرنیټیو رایټ وچ از میډ بای دی producer which is made by the consumer چې consumer هغه پیمنټ کوي نو موږ دې ته څه شی وایي دې ته اپورچونټي کاسټ ورته ویلی شو دا کنسپټ یا دا کاسټ ډېر مچ امپورټنټ دی چې تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ نو موږ سره ایکسپلیسټ کاسټ دی او امپلیسټ کاسټ دی زه به دا ډارکنس لږ زیات کړم چې ډېر نه ښکاري نو موږ سره all the expenses which are made نو موږ دلته on the basis of expenses خبرې کوو رایټ چې هغه expenses په بیس باندې موږ سره قسمونه دي لکه all the expenses which are made out of producer's pocket اونمی تمام اخراجات که از جیب تولید کننده میره از جیب پرودیوسر میره رایٹ on the production of particular commodity is known as explicit cost. Explicit cost هغه کاست دی چې په یو پروډکټ باندې د پروډیوسر د جیب نه پرداخت کیږي از جیبې لکه د جیب نه پرداخت کیږي مطلب هغه ته نه زی مین آوټ کیږي رایټ د هغې فلو چې کوم ده هغه آوټ فلو ده رایټ ان فلو نه ده مطلب پروډیوسر د جیب نه چې کمې پیسې لاړې شي زه به درته اګزامپل درکړم ما تاسو ته مخکې م اګزامپل درکړی و زه غواړم چې یو قلم پروډیوس کړم نو د دوی قلم دپاره به obviously چې زه را مټیریلز راوړم نو چې کله ما را مټیریل واخیستل نو په دې د دې ته به څه کوم د دې باندې زه به ورته پیمنټ کوم رایټ مفت خو نه راکوي که نه ما ته خلک نو چې کله ما پیمنټ وکړه ما پیسې را مټیریل هولډر ته ورکړل یا هاوس هولډ هم ما ورکړل او د هغه نه را مټیریلز ما واخیستل کم ایکسپنسز چې ما وکړل نو دې ته مونږ ایکسپلیسټ کاسټ وایو دلته لیکلي all the expenses او تمام اخراجات which are made کہ جور میشا out of producer pockets کہ از جیب پروڈیوسر جور میشا یا از جیب پروڈیوسر کے استنچی میشا دادا میشا on producing a particular product برای تولیدی یا پروڈکٹی مشخص is known as a explicit cost مثلا such as wages and salary payment کارمندانو ته لیبرز ته مونږه مزد ورکو یا هم چې کوم دی سیلري پیمنټ ورته وکړو expenses on the purchase of raw material هغه مصارفات چې په را مټیریل باندې مونږ کوو را مټیریل مین مواد خام هغه مواد چې د هغو نه مونږ هغه پروډکټ پروډیوس کوو هغې ته څه وایي را مټیریل ورته ویلی شي نو هغه مصارف چې کم مونږ په را مټیریل باندې وکړو کوو هغې ته مونږ څه شی ویلی شي expenses on the purchase of raw material light کم لایټ چې کوم دی مونږه مطلب الیکټریسټي یا پاور آف الیکټریسټي چې مونږ کوم هایر کوو او کم بل مونږه پے کوو نو چې کله بل پے کوو نو د مونږ د جیب نه ګورنمنټ جیب ته ځي از جیب ما میرا رایټ کجا به دولت ته ځي نو دغه ایکسپنسز لکه لایټ ایکسپنسز دي لکه فیول
اوس منګه فیول چې ته ویلی شو فیول پروډکشن کې دغه یو میجر رول لري نو دغه دې ته مونږه څه شی وایو فیول ته مونږه اویل وایو ګاز وایو رایټ کله چې مونږه په پروډکشن کې اویل استفاده کوو په هغې باندې مصارف کیږي نو هغه څه کې راځي هغه ایکسپلیسټ کاسټ کې راځي یا کله چې مونږه ګاز اخلو او د تولیدات د پاره استفاده کوو نو دې ته مونږه هم ایکسپلیسټ کاسټ ویلی شو ګورې که چیرې او په مارکیټ کې لکه د را مټیریل قیمتونه جګ شي کاسټ ډیر شي نو اوبویسلی په مارکیټ کې څه شی ډیریږي پرایسز راځي پرایسز های کیږي دا دې ته لږ دا پوینټ نوٹ کړئ ځان سره زیاتره هلکان زموږ نه دا پوښتنې کوي چې کله په مارکیټ کې لکه د دې ویجز اینڈ سیلریز پیمنٹ ډیر شي د دې ټرینډ ډیر شي خلک ډیر ډیمانډ کوي د ډیر مزد د ډیر پیمنٹ اخلي خلک رایټ یو او بل چې کوم دی هغه ایکسپنسز آن د پرچیزز اف را مټیریل چې دا ډیر شي دې کې انکریز والی راشي لایټ قیمت شي فیول قیمت شي ټرانسپورټیشن کې اضافه والی راشي د دې په د ټرانسپورټیشن چې کم پیمنٹ دی یا ایکسپنسز دی هغې کې اضافه والی راسي رینټ کې مین کرایګانو کې چینجز راشي زیاتوالی راشي انټرسټ آن کیپټل اینڈ د ټرم آف لون ټیکسز اینڈ ډیپریسیشن چارجز ایټی سی چې په دې ټولو کې چینجز راشي دا ټول انکریز شي نو کاسټ به اوبویسلی انکریز کیږي ایکسپلیسټ کاسټ به څه کیږي دا به انکریز کیږي نو چې کله ایکسپلیسټ کاسټ انکریز شي نو بیا په مارکیټ کې د دغه پروډکټ کاسټ پرایس هم ډیریږي نو چې کله پرایس انکریز شي جنرال پرایس لیول انکریز شي نو په دغه وخت کې مارکیټ کې انفلیشن راځي بیا دغه انفلیشن ته موږ څه شی وایو کاسټ پش انفلیشن ورته وایو یاد ساتئ دغه ایکسپلیسټ کاسټ د وجې نه مارکیټ کې څه راځي کاسټ پش انفلیشن راځي رایټ کاسټ پش انفلیشن هغې ته وایي چې د کاسټ د وجې نه یا هغه ایکسپنسز او پیمنٹ چې د پروډکشن آف پروډکټ دپاره کیږي یو پارټیکولر یو سپیسیفک پروډکټ موږ پروډیوس کوو او هغې ته چې کوم ایکسپنسز کیږي رایټ هغې کې چینجز راشي نو په مارکیټ کې پرایسز انکریز کیږي چې کله په مارکیټ کې پرایسز انکریز شي نو هغې ته موږ وایو چې جنرل پرایس لیول انکریز شو نو چې کله جنرل پرایس لیول انکریز شي نو دې ته موږ څه شی ویلی شو انفلیشن او دا کم انفلیشن دی دا کاسټ پش انفلیشن دی رایټ دغه ځان سره نوٹ کړئ یو ایکسټرا دی تاسو دپاره خلک پوښتنې کوي په انټرویوز کې یا په انټرویوانو کې یا په داسې نورو ځایونو کې موږ نه پوښتنې کوي نو اوس ګورئ موږ سره ټایپس آف پروډکشن کاسټ دي نو موږ on the basis of payment خبرې کوو رایټ نو موږ اول دی ایکسپلیسټ کاسټ نو ایکسپلیسټ کاسټ چې ته وایي all the expenses which are made out of producer pocket هغه مصارف چې د پروډیوسر یا تولید کوونکي له جب څخه ځي رایټ on the producing a particular commodity چې یو مشخص پروډکټ پروډیوس کوي او د پروډیوسر د تولید کوونکي له جب څخه چې کوم مصارفاتو شو هغې ته موږ ایکسپلیسټ کاسټ وایو explicit کا as such as wages and salary لیبر ته ویجز ورکو مونږه نو د لیبرانو ویجز او سیلری ویجز چې کوم دی د ډیلی بیسس ته وایي ښه د لیبر ریوارډ آن د ډیلی بیسس آن ډیلی بیسس چې کله ډیلی بیسس باندې مونږ لیبر ته پیمنٹ کوو نو دې ته ویجز ویلی شي او سیلری چې کوم دی دغه منتلی بیس ته نو دغه فرق دی چې ویجز او سیلری کې څه فرق دی دغه فرق دی چې ویجز موږ ډیلی بیسس کوو یا موږ ویکلی بیسس کوو او یا سیلری چې کوم دی موږ منتلی بیسس باندې کوو رایټ
نو دې ته مونږ څه شی ویلی شو ویجز اینڈ سیلري اف لیبر. نو چې دې لیبر ته د ویجز او سیلري ورکړه نو دا د ایکسپلیسټ کاسټ دی ځکه چې دا د پروډیوسر د پاکټ نه ځي لیبر پاکټ ته رایټ. دې نه بعد مونږ سره چې کوم دی ایکسپنسز آن د پرچیز اف را مټیریل مواد خام اخیستل. نو چې کله مواد خام اخلي مونږ په اکنامکس کې دا هم ویلیو چې کله یو پروډیوسر را مټیریل اخلي نو دا را مټیریل چې کوم دی دا هاوس هولډ سره یې رایټ. نو هاوس هولډ خانواده ته ویلی شي. نو دا چې کله دغه را مټیریل اخلي یا استخدام کوي یې ځان دپاره نو په دو باندې پیمنټ کیږي. نو د پروډیوسر نه پیمنټ کیږي چاته هاوس هولډ ته. نو ګورئ دلته د پروډیوسر د پاکټ نه ایکسپنسز وشو پیمنټ وشو چاته هاوس هولډ ته. نو د آؤٹ آف پاکټ شو نو دې ته مونږه ایکسپلیسټ کاسټ ویلی شو. لایټس دی الیکټریسټي د پروډیوسر د جب نه ځي ګورنمنټ جب ته یا ګورنمنټ اکاؤنټ ته ځي نو دې ته مونږه څه شی ویلی شو دې ته مونږه ایکسپلیسټ کاسټ ویلی شو. اوس لایټ دی فیول دی ګورئ پروډکشن دپاره یو داسې مټیریلز دي چې هغه بیسک مټیریلز دي رایټ. لکه زه تاسو ته ووایم چې لایټ اینډ فیول دا داسې مټیریلز دي چې د دو که چېرته د دوی په پرایسز کې چینجز راشي نو اوورال چینجز دی راوستلی شي. مین چې دا دومره رول لري چې په اوورال پروډکشن کاسټ کې چینجز راولي. مین نه د صرف د پروډکشن مین د سروسز کې چینجز راولي په ټرانسپورټیشن کې چینجز راځي نو لایټ الیکټریسټي فیول اویل اینڈ ګاز باندې چې کوم ایکسپنسز کیږي هغې ته ایکسپلیسټ کاسټ ویلی شي. ټرانسپورټیشن باندې مین یو ټیکسي کې تللی دی یا یو ګوډز ټرانسپورټ کمپنۍ نه یو غټ موټر هایر کړی و د هغې ایکسپنسز پرې راغله دغه ایکسپلیسټ کاسټ راځي. رینټ آف لینډ کم لینډ چې دا اخیستی و کم بلډنګ چې دا اخیستی دی په هغې باندې کم ایکسپنسز شوي نو دې ته موږ څه شی ویلی شو ایکسپلیسټ کاسټ ورته ویلی شو. انټرسټ آن کیپټل مثلا کیپټل د قرض اخیستی و په قرض باندې چې کوم دی بیا انټرسټ پی که هغې ته موږ ویلی شو ایکسپلیسټ کاسټ. یا کم مشینري اخیستی وه په هغې باندې کم پیمنټ وکړو نو هغې ته موږ څه شی ویلی شو هغې ته موږ انټرسټ ویلی شو. ان د ټرم آف لون ټیکسز لون یې اخیستی و په هغې باندې د پیمنټ وکړو نو دغه د پروډیوسر د جب نه لاړ نو دغه په ایکسپلیسټ کاسټ کې شامل دي. ټیکسز ګورنمنټ ته چې کوم ټیکس ورکوي نو دغه ټیکسز ته موږ څه شی ویلی شو دې ته موږ ایکسپلیسټ کاسټ ویلی شو. خو یاد ساتئ چې دې ځای کې زه تاسو ته یو خبره کوم یو دی ډایرکټ ټیکس او یو دی انډایرکټ ټیکس رایټ. نو دغه ډایرکټ ټیکس چې کوم دی دا په ایکسپلیسټ کاسټ کې شاملیږي او دا انډایرکټ ټیکس چې کوم دی دا امپلیسټ پرایس کاسټ کې شاملیږي ځکه انډایرکټ ټیکس هغه ټیکس دی چې هغه بیا بیرته مونږه د کسټمرز نه یا د اینډ یوزر نه بیرته بیک کوو ځان ته بیرته اخلو نو دا بیا په ایکسپلیسټ کاسټ کې نه راځي. نو ټیکسز اینډ ډیپریسیشن چارجز هغه چارجز دي موږ ورته استخلاق وایو. موږ د پروډکشن دپاره یو مشینري اخیستې ده دا د ډیپریسیشن اگزامپل دی. موږ د پروډکشن دپاره د تولیداتو دپاره یو مشینري اخیستې ده او هغه مشینري لایف ټایم چې کوم دی 10 ایئرز لري 10 کاله د دې ژوند موده ده 10 کالو پورې دا کار ورکولی شي او د هغې نه بعد بیا ډیمیج کیږي رایټ. نو هغې ته بیا مونږ وایو سیلویج ویلیو ورته وایو چې 10 کاله بعد ختمه شي او په کباړ کې خرڅه کړو سیلویج ویلیو. خو اینی هاو سوري مونږ د ایکسپلیسټ کاسټ خبره کوو. نو ډیپریسیشن خبره مونږ کوو چې د هغې اگزامپل زه در کوم. یو مشینري مونږ اخیستې ده تولیداتو دپاره او په هغې لایف ټایم 10 ایئرز دی. اوس
هر کال چې په دې ماشینری باندې مونږه پروډکشن کوو تولیدات کوو نو باید د هر کال لپاره تینا د دې استخلاق چې کوم دی هغه ځانګړی کړو او هغه تینا بیل کړو. مثلا یو ماشینری ده 10 کاله وخت لري او د دې قیمت دی 10 لکه افغانۍ رایټ 10 لکه سوري 1 لک افغانۍ د دې څه شی دی د دې پرایس دی او د دې لایف ټایم څومره دی 10 ایئرز دی. نو هر کال چې مونږه دغه استفاده کوو باید 10,000 افغانۍ مونږه کال پس د دغه ماشینرۍ د نوې اغستو د پاره چې کوم دی مونږه ځانګړي کو مونږه د دې څخه د خپل پروډکشن نه وباسو نو دې ته مونږ څه ویلی شو استخلاق ورته ویلی شو دې ته مونږه ډیپریسیشن ویلی شو. نو آفټر 10 ایئرز هر کال چې مونږه یو 10,000 افغانۍ وباسو نو 10 کاله بعد چې دا ماشینري ختمیږي نو مونږ به هلته څونه 1 لک افغانۍ بیا نورې جمع کړي. بیا مونږه دا وایو چې د value of money is greater than the value than tomorrow. مونږه وایو چې نن پیسې یا نن منی ویلیو ډیر لري د سبا نه نو 10 کاله بعد به د 1 لک څومره ویلیو لري کېدای شي چې دغه ماشینري 10 کاله بعد په 1.5 لک افغانۍ شي یا 1,20,000 افغانۍ شي یا 1,20,000 افغانۍ شاید اینمی ماشینری ما چی کنیم بگیریم خب پرایس زیاد میشه رایت. نو د 10 ایئرز ما هر سال 10,000 افغانی جمع کردیم بعد از 10 سال که هستن چند 1 لاک میشه و جمع اونمی سلویج ویلیو اونمی ماشینری که بیکار میشه با کباڑ می فروشیم شاید اونمی با 20,000 بفروشه شاید که هستن 25,000 30,000 شاید منگ تا وکړي هغه سلویج ویلیو به سره جمع کو او مونږ ځان ته یو نوې ماشینري اخیستلی شو. نو دا مونږ سره ایکسپلیسټ کاسټ و چې مونږ وویلې نو ایکسپلیسټ کاسټ او امپلیسټ کاسټ او ریل کاسټ دغه درې کاسټس دي د پروډکشن په بیس باندې رایټ د پروډکشن بیس باندې دغه 3 ټایپس اف کاسټ دي مونږ سره چې دغه مونږ ته اکنامیک کاسټ وایي خلک پوښتنه کوي چې اکنامیک کاسټ لکه اکنامیک کاسټ ایکسپلیسټ کاسټ دا اکنامیک کاسټ کې راځي امپلیسټ کاسټ دا اکنامیک کاسټ کې راځي او ریل کاسټ دا اکنامیک کاسټ کې راځي او د ریل کاسټ ته مونږ اپورچونټي کاسټ هم وایو یاد ساتئ دا اپورچونټي کاسټ مونږ ته ریفر کوي دا مونږ ته څه شی ښایي اپورچونټي کاسټ. نو اوس مونږه زه غواړم چې تاسو ته یو کویک ریویژن وکړم خلاصه جوړه کړم د نن درس کې مونږه موضوع د کاسټ اینڈ ریوینیو انالیسس. نو کاسټ چا انټروډیوس کړی دی دا چې کوم دی ویلکس انټروډیوس کړی دی رایټ چې دا ویلکس یو برټش اکانومیسټ دا یو برټش اکانومیسټ دی دا د انټروډیوس کړی دی. بیا د په لغتونو کې کاسټ څه شی دی کاسټ وی چې کوم دی د ټوټل سم اف منی هغه تمام یا مجموعه د پیسو چې د تولیدات د لپاره ضرور ده یا ضرور ګڼل کیږي هغې ته مونږ څه شی ویلی شو هغې ته مونږه کاسټ ویلی شو یا کاسټ چې کوم دی هغه تمام پیمنټ او ایکسپنسز چې ضروری دي د فیکټر اف پروډکشن هایر کولو دپاره یا فیکټر اف پروډکشن اخیستلو دپاره هغې ته مونږه کاسټ ویلی شو. لکه اوس ایکسپنسز او پیمنټ مونږ په لیبر باندې وکړه ایکسپنسز اینڈ پیمنټ مونږ په لینډ باندې وکړه کیپټل باندې وکړه اینڈ مینجمنټ باندې وکړه نو دغې ته مونږ څه شی ویلی شو کاسټ ویلی شو. نو ریکوایرډ ټو پروډیوس ا کموډیټي چې یو کموډیټي مونږ پروډیوس کوو رایټ نو دې ته مونږه کاسټ ویلی شو. د دې نه بعد مونږ سره کاسټ چې کوم دی د پروډکشن بیس باندې مونږ سره 3 ټایپس دي چې یو د ایکسپلیسټ کاسټ بل دی مونږ سره امپلیسټ کاسټ او لاست ون چې کوم دی ریل کاسټ دی. نو ایکسپلیسټ کاسټ هغه کاسټ دی چې هغه ایکسپنسز دي چې د پروډیوسر د جیب نه پے کیږي بل جب ته ځي مثلا د پروډیوسر اکاؤنٹ نه پے کیږي د بل چا اکاؤنٹ ته
یا د ګورنمنټ اکاونټ ته یا د لیبر اکاونټ ته یا د هاوس هولډ اکاونټ ته یا اویل چې څوک خرڅوي د هغه اکاونټ ته یا فیول والا اکاونټ ته یا ټرانسپورټر اکاونټ ته یا چې کوم دی هغه شخص چې هغه ته رنټ پے کیږي هغه کس ته یا انټرست ورته پے کیږي هغه کس ته یا لون کې انټرست مونږ ورکوو هغه کس ته ټیکسز ورکوو یا چې کوم دی ډپریسیشن نو دغه ټول چې کوم دی ایکسپلیسټ کاسټ کې شامل دي. دې نه بعد به مونږ امپلیسټ کاسټ وایو. امپلیسټ کاسټ هغه کاسټ دي چې هغه د پروډیوسر د پاکټ نه پے کیږي. رائټ. تھینک یو. هیو ا ګډ ټایم.